د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زبردست جنګونه کړي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان کړ و ډېر د عربو یو مشر چې هغه ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمن عمرو بن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو. او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول وپېژنئ د ابوجهل وي عکرمه دم خدای پاک مسلمان شو. او واقعات یې څنګه حضرت خالد ابن ولید وای وی چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنګ کې به د نبي علیه السلام سره شریکېده او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت هم زما د زړه ماته وی چې دا ته څه کوې بس قومیت او د قوم دپاره جنګېدم زړه مې مطمئن و نه به مې خفا و وی چې کله نبي علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغشته او مونږ چې دی به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خو دې له ډېر لوی اهمیت ورکوي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی چې یو مونځ هم دنه ګورې پاتې نه چې ټول به کوې او پوره په خپل خپل وخت کې به یې کوې وګورې مازدیګر به خامخا کوې نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلوم نو مونږ وایو چې د دې په مانځو درېږي مونږ به د یو غونډی شاته ورته پټ یو ناګهاني به پرې حمله وکړو مسلمانان چې مونځ کوي تورې به یې ښودي توجه به یې د جنګ نیت به یې بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازه م وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه واچوي عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ارض خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلي یو خاص ځای نه به هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه واچو نو هغوی ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه واچوي پړاو به یې داسې ځای کې چې هلته کې سوري وي ځمکه هواری میږي وغیره پکې ني اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پلو نو ځای نه به وی مونږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبي علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان مونږ مقرر کړي د هغې اطلاعات وه چې په دې لار راځي وی ناګانې لار بدله کړه په بل لار لاړ وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومېږي چې دا رښتونی پیغمبر دی ګوره یکدم یې لار بدله کړه دوی ته څه پته وه چې مونږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست یو د دوی جاسوس خو مونږ چېرته نه یو لیدلی او مونږ پوره تیاری کړې دی د دوی د مرګونو او مکمل یې لار بدله کړه په بل طرف ته وشو معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبرې چې پیغمبر یې زمونږ منصوبه ناکام شوه چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کیدی نشي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې نه وروستو بیا شته لرې دي دی نه ځان هم ورته بلکل یو ځای کې پټ که او چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله وو چې که خیر وروستو پرې حمله کوو نو څه چل یې راسره وکړو صلات خوف یې وکړو صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې ړومبی رکعت شي او بیا یو ډله هم لاله خپل یو رکعت وکړي بله هم وکړي نیم دشمن ته ولاړې نیم امام پسې ولاړې په داسې طریقه صلات خوف ته اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې دی چې مونږ خو وی کړي او په مانځو درېږي او مونږ به پرې حمله کوو چې اوس مو کتل نو غون نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرو نیم ورپسې په مانځو درېدل هغوی چې ورسره رکعت وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دوی ورغلل هغوی سره یې دویم رکعت وکړو بیا هغوی خپل رکعت وکړه نیم مونږ ته ولاړ دي بیا رالل هغوی مونږ ته ودرېدل نورو خپل نیم بس زمونږ منصوبه ناکام شوه یې ملګرو ته مې ویل چې ما درته نه وي چې دا رښتونی پیغمبر دی دروغجن نه دی ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړه او مې خپل مونځ وکړو مې زمونږ نه څوکۍ وکړه د ملګرو بیا حضور پاک ملګرو ته ویل چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي
یو ځای مو ته لار بدله کړه بل ځای د مانځه دې چل پول نیول غواړي کلک ونیول خالد ابن ولید سره د ملګرو گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن داسې دشمن چې هله ګوتو له ورسي کم دی کې پرېږدي وایي معاف یې ټول کې ځای مه معاف کړی وایي دوه نښې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی جګړه مې ورسره کړې ده نو هغه وخت سره به م زه مطمئن نوم ما به وی بې ځایه جنګ کې ظلم کې الله به مې نو مطمئن اوس په دې شش و پنج کې چې زه څوک وی ماله کې دا فیصله وکړه چې زه عیسایي کېږم تکت پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده سخته دشمني ده احد کې مو سره مضبوط جنګ کړی دی بدر کې مې ښه مضبوط جنګ کړی دی خندق کې ترې جنګ مو سره کړی دی نو دشمن سره خو نشم تاپې کېدی که رښتونی یم دی خو نشم کېدی ضد دی ضد خو زه راشه عیسایي بشم یا یهودي بشم هلته به زه دی کې نبی کریم او د ده ورورو ولید مسلمانو روري مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید راغوښته وی ولیده وی خالد ډېر هوښیار دی مونږ سره یې ډېر جنګونه وکړل خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار دی چې دا سړی مسلمان شي د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي د بوتانو دپاره نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي وی د الله رسوله څه وکړم وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یو څه ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کړي اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کې یم چې ته شام ته ځم وی عیسایي کېږم وی دې کې زما رور راغی ما له یې خط راوړو نه چې دا د څه دي وی یاره نبي علیه السلام دا خط راکړی دی دا لږ وګوره چې خط مې ولیکه نو په خط کې راته حضور پاک او د شپې مې خوب لا بیل ولیده د شپې مې خوب ولید چې یو خطرناک ځنګل دی غلي دي پکې ازغي دي پکې او ډېر د خطرې سیندونه دي په دې ځنګل کې زه پکې روان یم ډېر خطرناک دی او چې روان یم نو یو صفا لارې ته ترې ووتم د دې ځنګل نه پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا هېڅ پکې تیاره نشته او هېڅ تکلیف پکې نشته او هېڅ نقصان نشته وی دا خوب مې ولید وی د خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک دا خطرناک ځنګل دی دا د هلاکت ځنګل دی او زما روح ټیپ دی زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې ووتم دا به زما د رڼا لاره وي صراط مستقیم به وی دې کې رور راله خط راوړو چې خط مې وکت نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار یې او قابل سړی ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تا له نه دي پکار که بل سړی وي چې هغه ناپوهي د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده نو ته هوښیاره مې پوهه مې عقلمنده مې اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوو زه دعوت در کوم ته مسلمان شه راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت د کاڼو دپاره مې استعمالوه د بوتانو دپاره دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کړه وی چې دا خط مې وکته وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي او ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي درته څه ویم ما د خط ته چا نه راوړه وی ګوره ته پرېږده تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی ولې مې لیدلي زما د پام سره دی 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تېر کړي دي وی ښه نو تا ورته د دې نه نه دي کتلي حضور پاک ډېر رحمدل دی دا خط قسم دی چې نبی علیه السلام ما له راکړه ستا په نوم وی مې چې ښه ورېده خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستانو یو صفوان ابن امیه د امیه زوی هغه له ورلو د کله مضبوط خلک و جنګي ماهرین کافران صفوان ابن امیه له ورلم دروازه مې وډبوله صفوانه باره ووت خیر دی خالده ما وی یاره بس مونږ کو ډېر عمر د دې کام او عبادت وکړو ما ته خو لا سړي دا پیغمبر رښتونی ښکاري ستا څه خیال دی موږ زه چې ځو پرېږده دا کفر پرېږدو او د دې محمد ملګرتیا کوو صلی الله علیه وسلم هوښیار هم دی مشر هم دی د لوی قوم خاوند هم دی مونږ پې بد هم نه ښکارو او غلبه هم ګورې را روانه ده ګیر چاپېره قبایل چې څومره ټول مسلمانان شو نو چې سبا د یارې نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو نو ښه دا ده چې موږ مسلمانان شو په خپله خوښه وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي
او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف بس نورې خبرې پرېږده بس زه نه مسلمان یم ټوله دنیا د ملګري چې ته ملګری شه یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړه وی ما وی چېرې دې که دا غصه دي جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې د پلار امیه مړ شوی دی او د ورور مړ شوی دی نو دا ځکه غصه دي جذباتو کې دی دویمه خبره ورسره نه کوم دوستانه مې ده ورسره د دې نه پس د لاړم بیا چاله یو بل زما دوستو هغه له ورلم هغه ته مې ووې اکرمه ته د ابوجهل زوی دی هغه له ورلم اکرمه زما دوست و دم زبردست جنګي وغیره اکرمه سره یو مسلات کو دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه مسلمانېږو غلبه له دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایانې اسلام وروړو د زور نه نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونه دی او در یو لوی لسبه قوم خاوند دی نو که د مونږ ملګري شو بد یې پې نه ښکار وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې د مسلمان شم که دا ټوله دنیا را د تابع شي دا ټوله دنیا د یو دشمن دی ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی پلار یې بدر کې مړ دی د پړه کې غوسه پرته ده دا هم نه مسلمانېږي یو بل دوست مې و هغه له ورلم عثمان ابن طلحه هغه له ورلم مې چې عثمانه زما له خو بدل دی زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل موږ څه ګټه وکړه خو بدې خبرې خو نه کوي او د کانو عبادت مه کوئ بوتان مون په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي نو چې په خپل لاس هم کوم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو او زنا مه کوئ نو خبره بده خو نه ده او بچي مو وجنې نو خبره پرې بده نه ده هغه وی لوڼه مه قتلوئ نو خبره پرې بده نه ده او بربند طوافونه مه کوئ نو خبره بده نه ده مردارې به خورئ نو دا څه بده خبره ده پردی مال مه خورئ دا څه بده خبره ده پاک اوسېږئ کومه خبره د هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو عثمان ما ته وی چې خالد مقصد دې څه دی بیا چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوړه کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو عثمان وی چې ما هم بېګا دا سوچ کړی ملګری مې ځان له کته ملګری مې کته خو داسې کوو چې یو ځای لوځو که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته راته غم پېښ نه شي نو یو ځای یا جج هلته به ځم لاړ شم او ته م راځه هلته به سره میلاوېږي بس وی خوشحاله شم چې ملګری مې پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمرو بن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اغېشتې را دنه بې اغېشتې را سره میلاو شو موږ ته وی چېرته دی نو وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیارول خو قابل سړی دی اوس ده سره څوک و موږ ورته وی ته چېرته ځې وی نه تاسو راته ووایئ مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼې وی زه پوه شوم در بد زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ وی همدغسې وګڼه وی زه م روان یم زه م روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې یم چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان بشم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مې لکې سوچ وکړه چې راشه دې ګنده دان وباسه وی چې ګوره اوس اسلام په عجیبه دین دی که نه قسم دی چې سړی سوچ وکړي زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی الله وایي ورضیت لکم الاسلام دینه پاک دامنی والا دین دی پاک دامنی مرداره مه خوره پردی مال مه خوره د مشر عزت کوه د مور پلار احترام کوه د بچي او د یتیم په سر لاس ایږده خدای ته سجده لګوه د لوڼو حق مه خوره د خور حق مه وهه ګاونډي ته ضرر مه رسوه دې کې کومه داسې خبره ده چې هغه زمونږ د فایدې نه ده کومه خبره کې زمونږ تاوان دی د شریعت خلاف چې مونږ سر وباسو د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو نو ده کې به زمونږ پوره تاوان دی ولې لور جمدی حقولو کې تاوان نه دی ولې لور له خپل حق ورکولو کې تاوان نه دی ولې بدعملي کول او زناکاري کول تاوان نه دی د وجود تاوان د مال تاوان او د مسلمان عزت اخیستل تاوان نه دی ولې پردی مال خوړل تا مال چې څوک خوري ته نه خفه کېږي نو پردی ولې خوري تا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خفه کېږي نو پردی مشر قدر ولې نه کوي
ستا د بچي په سر کې څوک لاس راکاږي ته پې خوشحالېږې د پردي بچي په سر وایي لاس نه راکاږي ستا ګاونډي کې تا ته ضرر رسي ته خفه کېږي نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسوې تا سره چې څوک ښېګړه وکړي او ته یې قدر ونه کړي خفه کېږي به که نه نو چې خدای در سره ښېګړه کړې ده نو د خدای قدر ولې دی سر ورته ولې په ځمکه نه د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغې کې زموږ تاوان دی خو موږ ځان له پخپله د اسلام خبره تاوان ګڼو اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده اسلام رڼا مذهب دی اسلام روښانه مذهب دی کور کې امن ګاون کې امن اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی بغیر غلط رخ استعمال کړی دی نو خلکو ته مه ګوره جرمونو د خلکو ته مه ګوره اسلام ته وګوره یو سړی ویرانه که نه مسلمان شو جومات ته ویرانه نه وته نو هغه چا ورته ویې سپلی رام تر دننه کا وی ولې وی دا خلک پټی درته غلا کوي دا مخکې ځان سره یو څه هغه وی څوک یې پټی هندوان یې پټی دلته هندوان څه څه وی نه عیسایان یې پټی عیسایان څه څه وی نه یهودیان یې پټی یهودیان څه څه وی نه وی څوک یې پټی وی دا مسلمانان زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له زبلی پټی نو ګوره هغه قمقل و هغه هوښیار نو قمقل و ولې د یو شخصیت ته وجې دین مه بدنامه وه یو سړي غلطي وکړه یو سړي پښتون غلطي وکړه نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره د یو قوم سړي یوسفزی کې یو سړي غلطي وکړه نو ټول قوم ورسره نه بدنامېږي که نه یو مولانا صاحب ته چا وی شیخ غلا وکړه شیخ غلا وکړه هغه وی ګوره ږیره مه بدنامه داسې مه وایه چې شیخ غلا وکړه ږیره دې بدنامه کړه داسې وایه چې غل شیخ شوی دی داسې وایه چې غل ږیره پرېښې ده د خپل غلا دپاره چې که ږیره مې نه بیا به خلک راباندې ګمان به بدو پې ږیره به پرېږدم څو به راباندې د غل ګمان نه کوي دارالعلوم دیوبند نه تپلی پټې شوې چا وی طالب غلا کړې ده مولانا صاحب نه داسې مه وایه چې طالب غل شوی دی داسې وایه چې غل طالب شوی دی د طالبې جامه کې راننوتی دی نو اسلام به نه بدنامې یو شیخ غلطي وکړه ږیره به نه بدنامې ږیره ورته نه دي ویلي چې دا غلا وکړه ږیره پرې ملکه یو مولا نه غلطي وشوه مولا پسې مولاتوب پسې به کنځله نه کوې مولای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه ده غلطي وکړه نو اسلام به نه بدنامې اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی نو چې خدای کوم شی غوره کړي ابه د خیري کې د شر به یې وایه اوس ابه د خیري چې دې ورسېدل مدینې منورې ته اوس ګوره ورته چا ورته ویلي نه دي نو ویې لمبل اوښان یې څومره لاولې ولمبل زیاتي نوکان ویښته مې کټ کړل خوشته جامې یې ځان سره وړې وې هغې یې واغوستلې اسلام خپله ترې ته پاکوالی ښایي او خوشبویي پورې کړه ولید وله راغې د خالد ابن ولید رور ویې رورې څه کې راورسېدی ویې راورسېدو وی چې مونږ خو راورسېدو خو ودرېږه جامې بدلو هله شا به وي زر کوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو استقبال کړي انتظام وکړئ صبر وکړه وروره داسې پلیت ولی نشو ورتلی چې جامې پاکي په وجود پاک تو دوړې درې کونو بیا به ورځو درې واړو جامې بدلې کړې غسل یې وکړل صفا جامې واچولې خوشبویې واچولې او بیا نیغ لاړل مدینې شریفې ته او چې په جومات ته ورننوتل حضور پاک دقسې ورته ولاړ مسکې ورته ولاړ دي مسکې او دې چې ورغلل سینګ خالد ابن ولید لومبي یا به ورته دشمن وې یا به په جنګونو کې کنزل ورته کول او د حضور پاک نوم به یې روانه و نوم به یې ولې په بدو اخېسته مزمن به وي محمد به نه وي محمد معنا د صفت خاوند ښکلې د ستایلې شوې مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادي نو د پیغمبر علیه السلام کلی نوم به یې نه اخېسته خراب نوم باندې به یې یادو او چې اوس لا مسلمان نه دی وروستو مسلمانېږي او پنځه شپږ منټه پس چې جومات ته ورنوت وي السلام علیکه یا رسول الله د الله رسول په تا دې سلام او فوراً حضور پاک دعوت نه دی ورکړی فوراً اشهد ان لا اله الا الله زه دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله ښکلی بنده او د الله استازی او پیغمبر دی او چې څنګه کېناسته لومبې څه وایي وایي د الله رسوله مخ سترګې د سره نشم لګو ما ډېر لوی جرمونه کړي ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې
ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي یو ځل هم نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي اوس به زه څه کوم وی دا کلمه چې دی وی د یارې دی وی که د زړه نه وي نه یاره نشته دا مې د زړه نه د زړه نه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله دې نه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف ختم خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل ګوره اسلام ورو مضبوطېږي که هغه بل عثمان بیا وروسته هغه بل عکرمه ابو جهل زوی هم بیا وروسته مسلمانېږي دې وخت کې نه وروسته مسلمان شو اوس چې کله مسلمان شو تجربه خو یې شته اتفاق د غزوې موته جوړه شو یو کافر دی لوی شرحبیل ابن عمرو غطاني دا د هرقل چې د روم کوم بادشاه و د هغه د طرف نه دی د شام ګورنر و نبی علیه السلام یو صحابي ولیږه حارث ابن عمر رضی الله عنه هغه له خط ورېږه وی دا به د شرحبیل ابن عمرو غساني ته ورسېد د اسلام دعوت یې ورکړ هغې ظالم دا د پیغمبر صاحب استازي ملک شی دی استازي خو به نه ودی استازي د به نقصان نه ورکړي حضور پاک په هغې سخت خفه شو او د 3000 کسانو یو دستې تیاره کړه استازي خو څوک نه ودی ما خو استازي ولیږه ایمان دعوت مې وله ورکړه چې نه قبل او ډېرو کافرانو سردارانو د اسلام دعوت قبول نه کو ډېره ښه ده چې قبلې د خپل زړه نه قبول کا اسلام زور نه دی ګورې ما درته تېره جمعه ویلي دا خلق اسلام بدنامۍ دا ناقص العقل دی پوهېږي نه چې اسلام په زور خور شوی دی په زور د چا په زړه کې څوک اسلام نشي وردننه کولی پلار په زوی په زور خپله خبره نشي مناولی ګاونډي په ګاونډي نشي مناولی مور په لور نشي مناولی نو بل څوک به څنګه مناو اسلام د زړه شی دی د جنګونو هغه وجې جدا دی دته مې ویل په دې خفه شو چې دا خو ستا دی که دې منلې او ښه پخه ما د خیر یو دعوت درکړی او نه منلو ته پېشه خپل دین دې پېشه نو نبي علیه السلام د 3000 کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینه جنډه جوړه کړه سپینه او زید ابن حارثه دی ورکړه او وی فرمایل وی دا زید ستاسو امیر دی مشر دی که دې شهید شو نو جنډه به د جعفر سره ابا امیری که جعفر شهید شو نو جنډه به د عبدالله ابن رواحه سره او که عبدالله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جنډه واغېسته به د مسلمانانو مشر نو چې پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړ دا ښکاره وه که نه چې زید به شهید کېږي تو پیشنګویي شوه جعفر به شهید کېږي عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه به شهید کېږي دوی چې لاړل یو ځای ته ورسېدل هغې شرحبیل ابن عمرو غساني ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دي هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله هرقل د 3 لکو فوج راولېږو 3 لاک 3000 او 3 لکه 3 او 3 لکه څومره لوی فرق مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنګ نشي ګټلی جنگ کې به خامخا ستا جاسوسي نظام کې ته د دشمن د حالاتو نه خبرېږې څومره وسله ده څه قسم وسله ده په کوم طرف در باندې راځي دا وی اراده شته نشته ډېرې خبرې دي په جاسوسي نظام نه اوس هم فوج نه چلېږي بغیر جاسوسي نظام نه جاسوسي نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیه السلام هغه صحابو سره یې لېږل چې راغلې وي 3 لاک لښکر دی کم و بیش صحابه وایي چې دا خو مونږ لږ یو 3000 یې 3000 خو د 3 لکو مقابله نشي کولی واپس نبی علیه السلام ته به الو وایو چې لښکر خو 3 لکه عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لښکر والا ته وی ای مسلمانان څه مو خیال دی زمونږ مقصد د دنیا ژوند دی او که د آخرت وی د آخرت وی مقصدم جنت دی که دنیا ده وی جنت نو خو چې هغه دیر دی مونږ کب یملو شو نو چرته به ځو او جنت ته به ځو کوم خوا به نو واپس ته لږ او یې قسم دی د مرګه زه یریږم تاسو نه یریږئ زه د مرګه یریږم ځکه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وی تاسو کې هیڅ څوک هم داسې نه پاتې کېږي چې په جهنم ور نشي هر سړی به په جهنم ورځي
جهنم باندې به یو سړی نه پاتې کیږي ام منکم الا واردها. الله وی یو کس دا تیری ته کې به دوزخ ورنشي، هر خلی به پې ورځي. کان علی ربک حتما مقضیه، دا د خدای مضبوطه فیصله ده. نو یریږم خو زه هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی، تاسو چې د پل صراط وایي په هغې تلل دي، دې نه هېڅ څوک نه بچ کېږي. په جهنم د پاسه بار سړی تېرېږي او ښکاره خبره د احادیثو کې دا دي چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه په هغې پورې وتل ممکن نه وي. ګران خبره ده. نو د مرګه خو زه یېرېږم، زه په دې سوچ کې یم چې مړ نه شوې، ځکه دغې جهنم سره به څه کوې، پل سره به څه کوې، پورې به وځم او که نه. نو چې زه ستاسو نه زیات یېرېږم او زم بیا ویم چې بس نه ځو واپس، چې مړه شو به شهادت راغی او که جمدي پاتې شو نو څه به کېږي. قوم کې جذبه پیدا کړو دې کې پې ورځو. موتې ته ورسېدل، جنګ شروع شو. غزوې موته ورته وایي. جنګ شروع شو او دا په جمادي الاول 8 هجري وه. جنګ داسې شروع شو چې چاته 3 لکه او چاته 3 زره. داسې جنګ شروع شو چې ابقه زید ابن حارثه رضی الله عنه چا سره جنډه وه، دا شهید شو. لومبي ابن شهید شو. مشر مخکې یو جنډه ورسره وه، خو چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډه واغېسته، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلو دغه فرمایلی. جعفر چې جنډه واغېسته یو کافر پرې رامنډه کړې، دا ښې لاس یې ولوو، دا ترې پرې شو. زر یې په دې ګس لاس باندې جنډه ونیوه، هغه توره اوچته کړو، ټس چې دا ګس لاس یې ترې وو، دی هم پرې کړو. د زر په دې خپو کې او دې سینه کې جنډه راټینګه کړه، هغه پرې ټس چې وار وکړه دا سر یې ولوو. نو 3 نمبر جنډه عبدالله ابن رواحه واغېسته، څنګه چې حضور پاک فرمایلي. کافر په هغه راغونډ شو، عبدالله ابن رواحه شهید کړ، جنډه خالد ابن ولید لاس کې واغېسته. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا منظر خدای دقسې مخامخ ښیي، نیغ په نیغې ورته ښیي. مکاشفه د کشف دی، دا ورته خدای پردې ختمې کړلې او دا منظر دقسې ورته ښکاري. او جومات کې ناست دی او فورا رسول الله مبارک په جلا شو او فورا وی قتل زیدون، زید شهید شو. اخذ الرأیة جعفر جنډه واغېسته، بیا وی جعفر شهید شو. اخذ الرأیة عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن رواحه جنډه په لاس کې واغېسته او سترګې بیګي. بخاري شریف کې حدیث دی. او بیا فورا فرمایي وی عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. او جنډه چا واغېسته؟ اخذ الرأیة سیف من سیوف الله، د الله د تورو نه یوې تورې جنډه په لاس کې واغېسته. خالد ابن ولید ته ځکه سیف الله وایي، د الله توره. دې میاس کې یو خبره کومه، خالد ابن ولید د دنیا جهادونه کړي دي نه پس مضبوط لوی مجاهد و. فرنٹ لاین چې ورته وایي، خط اول ورته وایي، رومبې دی وروستو کړل. او چې کوم وروستو دي خلک دي مخکې کړل، ترتیب یې بلکل بدل کو. 2 وجو نه، یو خدا چې دا مخکې خلک ستړي دي، د نه وروستو خلک هغسې ستړي نه دي، دا به مخکې کم. دویم دا چې دشمن باندې به روب پرېوځي، ځکه دا مخکې خو توره دی وجنګېدل، نو پېژني یو بل، هغې باندې به دا روب پرېوځي چې دا جوړ نوی لښکر وله راغی. ګور جنګ کې به دا حکمت عملي استعمالی چې سار له جنګ شروع شو او خلک یې خواره واره کړل، صفونه ګډ وډ کړل، یو صف د یو نه لري، بل د بل نه لري، بل د بل نه لري. او سیوستو په غونډو کېنول چې کوم ستړي وو زخمیانو چې دشمن سبا جنګ ته راغی، هغې ویله که د شپې وله نور کومک امداد راغلی. دا خلقو نو دا سوره دی جنګ کې دا نو دا نوي دي، ورا غونډو باندې خلک ولاړ دي. نو ګوره لویه خبره په جنګ کې د دشمن د بیلات روب دی چې روب پې پرېوځي. سبا جنګ شروع شو، الله هغه 3 لکو لښکر له شکست ورکړ، مسلمان له خدای ګټه ورکړو، غنیمتونه حاصل کړل، د دنیا وسطې جمع کړلې، حاصل یې کړل. هغه شورحبیل پکې گرفتار شو، مردار شو پکې، چې هغه کم مشر و، لوی سرداران یې مردار شو. او دی بیا واپس رالل مدینې منورې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای جعفر لاسونه کټ شو، نو نبی علیہ السلام الله با جعفر له په جنت کې داسې لاسونه ورکي چې ابا لکه د وزرو غوندې کار کوي، او دی به چې کم دی په جنت کې ګرځي نو به پرې الوځي.
او د جعفر ماشوم زوی چې بچرتا حضور پاک ولیدو نو ورته وی یبن ذل جناحین اې د دوو وزرو والا زویه. او عبدالله بن رواحه رضی الله عنه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه په یو تخت باندې ولیده او تخت یې لقیده. دا تخت یې داسې لقیده، کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته هغه تخت یې لقیده. نو علما وی ته تخت لقیدل مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي. وی تخت یې ولې لقیده؟ یو واقع نقل کړې ده. وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوي حمله وکړه او دا سومنات فکه شو. سومنات دا یو لویه د بوتانو عبادت خانه وه، مندرو هندوان پته شو سومنات چې د هغې کومه لویه قلعه او لوی مندر و هغې کې دننه نو په هغې د پاسه د اسلام جنډه ولګوله. نو دا چې څومره هندوان و دا ورته ټول راغونډ شو او محمود غزنوي ته یې ویل چې بس داسې کار دی چې مونږ درته یو درخواست کوو په دې مندر کې زمونږ یو غټ بوت دی، هر څه چې کوې خو دا یو بوت راله مه ماتوه، څومره پیسې چې غواړې درکوو، څومره پیسې چې غواړې خورې نه وباسه. ځکه بوتان د ټول مات کړل چې په کوم ځای به ورغې فتح کول بوت پې ماتو بوت پې ماتو بوت پې ماتو ټول زمونږ بوتان دې مات کړل. زبس چې سره یې وکړل او دې کړل، خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت دی په منځ کې دا راله مه ماتوه. پیسې کې ته څومره غواړې دربه. چا ورته وی چې صاحبه خیر دی یو بوت دې پکې وي که نه؟ یو بوت دې وي دا به پرېږدو بله پیسې راکوي، زرګونه روپۍ راکوي او سره او سپین. هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کې ده که نه، هغه زمانه کې چې څه سکه وه او سره او سپین او هر څه راکوي. یو به ورته پرېږدو. د ده مړه نرم شو، زه وی سلا پرې کوو. نو د شپې خوب ولید چې د میدان دی د حساب کتاب محشر یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي، نو بلې فرشتې د مټه ونیوم امې جنت ته راکاږي. دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وی دا بت فروش دی وی بت خرڅوي دوزخ ته یې غورځو. هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وی نه بت شکن دی، بوتان ماتوي، دنیا بوتان یې مات کړل، نو زه ځکه جنت ته بوځم. نو څوک یې یو خوا راکاږي څوک یې بل خوا، چې د خوبه راپاڅېده هله شا به وي دا بوت ماتوي. الله شان ته ګورو چې بوت له ټس ورکړه او ماتې کړه ویې غورځو. دننه ګېډه ډډو دننه پکې دومره هیرې جواهرات و چې هغې هندوانو څومره پیسې ورکولې هغې نه پکې زیاتې پیسې راوتې. دا خو خیر د دې مثال نه دی، مثال نه دی. مولانا ادریس کاندهلوي مثال نه ورکوي، ستاسو د پوهې لپاره ده. وایي تخت یې لقېده. ولې لقېده؟ جنت ته روان دی ګورې او هیلاویږي لقېږي. ولې؟ ځکه ویده وي چې زما مرګ نه دی خوښ، یارېږم خو یاره که مړ شم شهید بشم نه اقبال لاله لاړ شم. قوم کې هم جذبه شهادت پیدا کړه. نو هغه تردد غوندې و د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وایي ان منکم الا واردها، چې هر سړی په جهنم ورځي. پل باندې به د پل صراط او خطرناکه لار ده. نو لږ مې تردد دی چې یاره څنګه به کېږي، خو بیا هم د خدای په لار کې جنګېږم او چیت کېږم. الله مسلمان له فتح ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دریو صحابو ډېر زیات پریشان و، انتهایی زیات. حضرت جعفر د تر زوی ماشومان بچي ته پاتې شو. حضرت زید دا د پیغمبر علیه السلام ماشوم لوی کړی دی، زید ابن حارثه. او په لومبۍ زمانه کې به ورته زوی وي زید ته به د حارثه زوی نه وایې، د محمد زوی به ورته وایې صلی الله علیه وسلم. بیا الله منع وکړه ادعوهم لآبائهم، نو بیا وی زه خیر دوستو تر پلار مه مخله. نو ماشوم یې لوی کړی زید. او عبدالله بن رواحه دا د حضور پاک شاعر و. د نبی علیه السلام په صفت کې به شعرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي. په دې دلمن و خفه پې و. خو خیر په غزوې موته کې دغې شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان په لاس 3,000 مسلمانو له په لاس باندې الله 3 لکو کافرو له شکست ورکړ. الله مسلمان له فتح ورکړ. دا ټول د مکې مکرمې د فتح لارې دي. هغه د فارس بادشاه کسرا به ورته وي، نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز نوم و. پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاه چې عادل تیر شوی دی د هغه نوسی و. هغه ته یې خط ولیږه نبي علیه السلام.
خط عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه لورکو وی دا خط ولا ورسو هغه چې خط سینګ ورسې دقس یو گورنر لی ورکو گورنر خط ورسو هغه ډیر بدمعشو هغه فورا د نبی رسام خط وشلو خط چوکلی ټوکلی کو او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل من دي غنی ما به د سره اوس کتلی او زازان د یمن بادشاو د سلطنت لاندې و د گورنرو هغه ته وی خط هغه ته ولېګو وی دوه مضبوط پهلوانانو ګوره ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې ولا ورکه وسله ورکه او چې لاړ شو دا پیغمبر گرفتار کړي مالی راوړي او که گرفتارولی نشي څه مسله وه نو چې مړي کړي او سر یې ماله راوړي دومره هغه جذبه کې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی وی څه چلی وکړه وی صاحب هغه ستا خط پرې وشلو وی اللهم مزقهم کل ممزق خدای د ده دا بادشاه تس نس کړي خط یې ولېشلو الله همغسې وکړه څنګه یې وکړله د ده زوی و شیروی د هغه نوم و شیروی او د ده ښځه وه شیرین د هغې نوم و د دې شیروی میرنۍ مور وه ښځې ګڼې وې دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق و عاشق دی په دې مور نو ده وی چې دا مور به زه په کومه طریقه خپله دغه کې راولم میره مور یې ظالم نو هغه دا چل جوړ کړو چې دا پلار چې دی نو دا په څه طریقه مړ کړم دا پرویز نو چې دې زه مړ کړم نو ښځه ما ته پاتې شي که پلار هم پې پیو چې زما دا زوی حرامي دی دې هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به یې ساته نو پلار یې بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړي زهر او د پاسه پې لیکلي دوا مفید للبا دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی هغه ته پته چې دا حرامي هر کله چې که زه یې مړ کړمه زما دې سامان له به راځي خو چې دې م رانه جمدې پاتې دی دې خواته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن گورنر ته وي دوه کسه پهلوانان ولېږه هغې یې تورې ورکړې هغه یې په زهرو کې دغه کړی دی سرې کړې او نبی علیه السلام پسې لاړه دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدې قدرې هم نشئ ګرفتار کړو یا چې سر پرېږه دا څه وله خبره ده د مکې مشرکانو ځانونه وشلول نږدې قدرې ورته ورونه رسېدي شو اخوا یې دوه کسه ولېږل دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه وي د ما خط یې وشله خدای ته هلاک کړي تس نسې کې زوی لږي شو پلار باندې حمله وکړه پلار یې مردار کړو ور وضع کې دننه دننه خیره ولګېد د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړ هلته مېرې مور ته یې پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړ او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی هغې زهر اوس کړل هغې ځان مړ کړ چې دا خو ماله شرم دی ده چې سنګ پلار مړ کړ ورغې د پلار الماری یې کوله وکړه مخصوص سامان اوس په قبضه کېلي بادشاه یې په قبضه کې واخېسته لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی خو پلار ورته پېښه وي په دې حرامي سخوندر خو پې و که نه په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دې به دا لوبې کوي رونو یاد وساتئ مونږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو خو د دین تربیت هم ولې نه دی کړی داسې ده که نه ده مونږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي دنه غټ افسر جوړ شي غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي خو دیني تربیت هم ته جوړ نه کړه نو چې دیني تربیت دې بچي له ورنه کړه دقسې سخوندر به تې جوړېږي بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې نه خور پېژنې او نه رور پېژنې او که بچي له دیني تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې دا دارو به یې خوړل شیشې په خولې راوالو له قلقل خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې هغه مردار شو ښځه هم لاړه بادشاه هم لاړ زوی هم لاړ د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه تس نس شوه هلته هغه دوه کسان نبي علیه السلام له ورسېدل تورې پټې کړي دي چې ګورې او دی به څنګه به ګرفتاره و بلا ملګري ته ګیر چاپېره ته دي بلا ملګري ته لوی شان دی د حضور پاک خو لوی شان کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره ته دي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چتلې تېر شوی چې لاړې به توکلې ابه صحابو لاسونو کې نیولې په مخ ته یې مږلې
چې خولې نه به یې خراش کړي توکه صحابه به لاس کې نیوه په مخ به یې مږه او چې دی ورغلل او د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل ذات وجل په خلقو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه ورته څه وایي نبي علیه السلام ورته وایي ان ربي قتل ربکما تاسو چې کم ستاسو کم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې زما رب ستاسو رب وجلی دی معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې خو یو خبره درته کوم هېڅ ته نه ویم تورې مو ځان سره دننه پټې کړي دي زه در باندې پوه یم خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي او کوم زازان چې را لېږلی د یمن بادشاه هغه ته هم ووایه چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت درکوي اگر چې ما پسې دوه کسه راولېږل مرګ پسې خو تالم د ایمان دعوت درکوي دوی دا خبره د دوه کسانو نوټ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی نوټ یې کړه کله یې وجلی دی بېګا شوه دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته یې ویل صاحب هغه خو د آخرې زمانې پیغمبر معلومېږي د هغه مخ خو څه بل شان رڼا کوي د هغه اندازه داسې ده د دې وجود نه یې پته لګي چې دا رښتونی دی او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي او موږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي دی هم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه دی هم راته ووایي او دی هم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی وی دا ستا څنګه خبره کوي او وی موږ ته هم د ایمان دعوت راکړو او زازان د یمن ګورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړی هغه وی درېږه معلومات کړو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده چې معلومات یې وکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلې وخت پر پلار یې وجلی بادشاه د فارس بس زازان مسلمان شو ګورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لاړه ختمه شوه لور یې بادشاه کړه زامن یې نو نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس کو جنۍ مشره کړله وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به کریم نه کامیابېږي خبره خلاصه شوه بادشاهي لاړه تسنس شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی بادشاهي د نبي اسلام هغې ته ورسېده او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونې پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو له رارسېږي همغسې وشوه شام د مسلمان قبضه کې راغی مصر د مسلمان په قبضه کې راغی یمن د مسلمان قبضه کې راغی دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغلی نور خطونه هم نبي علیه السلام لیږلي دي نجاشي ته یو خط لیږلی دی د حبشې بادشاه ته هغه ته یې خط ولیږه خط یو صحابي له ورکړه او د نجاشي ته یې ولیږه دا د حبشې بادشاه و ډېر ښه سړی و هغه عجیبه انداز کې دی خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و ډېر نبي علیه السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه خدای بادشاهي درکړې زه ستا شکریا ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی د هغوی د قدر کړی دی د هغوی د احترام کړی د هغوی د عزت کړی دی زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه او د عیسی علیه السلام متعلق زما دا سوچ دی ما ته خپل الله وایي د عیسی علیه السلام چې دی د خدای بنده دی دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی رښتونی دین چې کوم د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام و هغې ته تاسو رابلم بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سینګ ولسته ملګري راوغوښتل ملګرو ته یې ووایي چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی بلکل رښتونی دی تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږ په ده باندې ایمان راوړو زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونه دي ټول پکې موجود دي دویمه خبره پکې نشته ګوره سړی مخلص نو خدای نجاشي هم مسلمان شو د حبشې بادشاه او چې څومره د قوم رعیت و هغه ټول مسلمانان شو
او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکو او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته زما نه اگر چې لرې زه ستا نه لرې خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړو زما ټول قوم هم پته ایمان راوړو دی او دې کې څه یره نشته دا مونږ خالص د خپل زړه د مسلمانېږو زمونږ زړه دا وایي زمونږ کتاب دا وایي زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او زه خپل زوی درلیږم زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحایف یې ورکړل چې دا نبي علیه السلام له ولېږې څه وینځ یې مولا ورکړلې وي دا به نبي علیه السلام له ولېږې اتفاق دا و چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم رعیت په غاړه دی نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم ستا خپله به درشم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط رسېد ډېر زیات خوشحاله شو دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات او ته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم و اصحما دی بیا وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی او ما ته جبریل علیه السلام ووې که ته په جنازه کې چې دا کټ درته رانږدې کړم نو راځئ چې جنازه پرې وکړو نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړله دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته ښه ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نه نبي هم په جنازه نه ده کړې او که ته به په نجاشي پوهې کړې ده نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته ووایي چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه نبي علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ کړ ما لیده تاسو نه لیده نو دا ګویا کې غایبانه نه شوه مخامخ په مخامخ په حاضر جنازه کړې ده او دعا یې موله غوښتلې ده دغه خطونه اوس هم شته نجاشي والا خط هم محفوظ پروت دی هرقل والا خط هم محفوظ پروت دی او کم خط چې دا فارس بادشاه د نبی هم اوشلو هم محفوظ پروت دی خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې شوی داسې مقوقس بادشاه ته د مصر بادشاه ته د یمن بادشاه ته مختلفو بادشاهانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل بعضې پکې خدای مسلمانان کړل بعضې پکې کافر پاتې شو د اسلام طریقه هم دقه ده چاله به په خولې دعوت ته ایمان ورکوي چاله به د خط په ذریعه ورکوي چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي نو دا شپږمه اوومه هجره دا د نبي علیه السلام د خطونو وه خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره اسلام ډېر زیات خور شو او بیا د هغې نه پس په اوومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګلو خیبر هغه فتح شو خیبر کې ډېرې غټې قلاګانې وې هغه پکې فتح شوې او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیه السلام اسلام او ایمان خو یې راونړو محرم 7 هجره کې خو بس بهر کیف تابع شو ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حوی ابن احتب لوی یهودي و د هغه لور وه هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله مخکې یو صحابي له دې دحیه له نبي علیه السلام ورکړې وه خو دا خفه وه وی زما پلار هم په دې جنګ کې مړ شو رور مې مړ شو خاوند مې مړ شو نو زما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پرې ډېره ښه ده نو ازاد یې کړه ستا خوښه ده ته م ازاده کړې که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده وی نه مسلمانه شوه مسلمانه شوې دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي زه څه کوم په نورو خلکو مسلمانه شوه په دې مخې داسې یو داغ و سور غوندې داغ و چا یې تپوس وکړي یا داغ د څه دی وی ده چې کله واده شم خاوند یې کنانې ابن الربیع و چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومې اوچته شوه او د اسمان دینې مې ته ورسېدله او نیغه زما دې غېږ کې را پرېوته زما خاوند هم نجومي او د پخوانو کتابونو پوه و ملا نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی وی هغه څپېله اوچته کړو دې په دې مخ ښه مضبوطه ووالم دا دار د هغې دی وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه مې چې دغه خوب مې لید څه خبر او مکه خوب خدای رښتونی که د حضور پاک نکاح له خدای راوسته